أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 180-181. پرون من ویلو دا آیت په آخر کې چې الله تعالی وی دا کم خلک چې ما زړونه ورکړي دي، سترګې مې ورکړي دي او دغه رنګې غوږونه مې ورکړي دي، په دې سوچ نه کوي، اوري نه، وایي نه، حق ته ګوري نه، دا غافل دي. اوس آیات کې الله تعالی وایي د دې په شان غافل کېږئ مه، بلکې د الله تعالی نومونه یادوئ، الله په ښایستو نومونو سره یادوئ چې د الله تعالی یو کم سل نومونه دي. یا د دې آیت شان نزول داسې دی، مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سوال وکړو، ته خو موږ د شرک نه منع کوې چې الله تعالی سره شریک مه جوړوئ، او په خپله دې د الله تعالی به لا نومونه اخلي، کله رحمان وای، کله رحیم وای، کله احد وای، کله صمد وای، کله چې د نور نومونه د الله تعالی به لا شي دي، کله الله وای، نو په خپله به لا نومونه اخلي. مطلب دا چې ستاسو خدایان هم ډېر دي او موږ ته وایي شرک مه کوئ. الله تعالی آیت شریفه نازل کو، د دوی د دې شبهې جواب یې وکړو چې ګورئ د الله تعالی داسې نه دی، بلکې د الله تعالی ښکلي نومونه دي. په کومو نومونو چې تاسو الله تعالی رابلئ، نو چې الله ته اواز کوئ نو په ښکلو نومونو باندې به کوئ. دویم نمبر خبر الله تعالی د دې آیت نه د دعا غوښتلو طریقه ښایي موږ تاسو ته، چې تاسو د الله تعالی نه دعا غواړئ، نو یو خو دا چې غوښتل به صرف او صرف د الله تعالی نه، څه چې غواړئ نو د یو الله نه به غواړئ، مخلوق ته چغې مه وهئ، او مخلوق تاسو به څه درکولی شي نه، هېڅ هم نشي درکولی. بیا هم تاسو به ځای د دې چې د الله نه وغواړئ مخلوق ته خپل فریاد کوئ، دا دي او دا دي او دا دي. الله نه ولې سوال نه کوي چې الله تعالی د الله نه په حقه سوال وکړه، وغواړه ته 2 رکعته نفل وکړه، عاجزي وکړه، نو الله تعالی به درله مسایل حل کړي، غریبي به درله ختمه کړي، پریشاني به درله ختمه کړي. بجای د دې چې الله ذات هر څه اوري، نو د الله ذات پرېږدي او مخلوق ته خپل جړه او فریاد او خپله غریبي بیانوي. چاله څه ور دی چې صرف ستا خبرې واوري، بل ځای کې وکړي وي پلانکي خو ډېر پرېوتی دی او پلانکي خو ډېر غریب شوی دی. نو الله غواړي، الله وایي داسې چې تاسو څه وکئ، ما نه وغواړئ. نو د دعا غوښتلو طریقه ښایي، یو خو دا چې غواړئ به صرف او صرف د یو الله تعالی نه به غواړئ. دویم نمبر طریقه چې الله تعالی وایي د غوښتلو طریقه دا ده چې د الله نه غواړئ نو د الله صفات بیان کړه، د الله ښکلي ښکلي نومونه پکې ووایه. د مکې مشرکینو به څه وي یا ابا المسیح، یا ابا الملائکه، یا ابا المکارم. نو دا خو لا شرک شي چې ته وایي ای د مسیح پلاره، عیسی علیه السلام به یادو، ای د ملایکو پلاره. نه، نومونه هغه وایه چې کوم د قرآن او د حدیث نه ثابت دي. یا رحمان، ای رحیمه، ای رازقه، ای سمیعه، ای بصیره، دا ټول د الله تعالی نومونه دي. نو چې دعا غواړئ نو هغه نومونه وغواړه چې کوم قرآن او حدیث تاسو ته نقل کړي دي، نو په هغه نومونو سره د الله صفات بیان کړه، د هغې نه پس د الله تعالی نه دعا وغواړه. نو که ستا په حق کې دعا بهتره وي، الله تعالی به دنیا کې درکړي. که کوم څیز ستا غوښتی وي او هغه ستا په حق کې بهتر نه و، نو الله تعالی به هغه در نه کړي، خو د هغې په ځای به درله بل څیز بهتر درکړي. او حدیثو کې راځي چرې هم دعا مه پرېږدئ، چرې هم داسې مه کوئ چې تاسو دعا غوښتل پرېږدئ، بلکې غواړئ د الله تعالی نه غواړئ، که نه درکوي هم یې ترې غواړئ، غواړئ. آخرت کې الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د خپلو بندګانو له ډېر څه ورکړي، نو دی به حیران شي چې الله دا په کومه خوشحالۍ کې او دا په کوم عمل کې تا مال راکړل. الله تعالی به ورته وایي وی تا دنیا کې پلانکی دوا غوښتې وه هغه دې قبول شوي وي، او پلانکی دې غوښتې وه هغه دې قبول شوي وي، او
دا دومره دواګانې د غوښتې وي دا د دنیا کې قبول شوي وي دی به وایي نه الله تعالی به وایي دا د هغه دواګانو برکت دی چې تا دنیا کې غوښتې وي او ستا دوا قبوله شوې نه وه هغه مې د نن ورځې نه ایښې وه نو دی به وایي یا الله چې په دنیا کې دې راله یو دوا نه وی قبول کړی نو ښه به وه چې اوس دې را کړی وي مونږ څه وکړو مونږ عبادت وکړو مونځ وکړو تلاوت وکړو دعا ته اړو سمیږو نه اړو غواړو نه ځان نه چې یا الله عبادت مې وکړو تلاوت مې وکړو ذکر مې وکړو صدقه مې وکړله روژه مې ونیوله نور څه عبادت مې وکړو لاس اوچت کړو یا الله د دې اعمالو په برکت باندې یا الله دا دنه غواړم مسائل مې حل کړي صحت راکړي جنت راکړي خوشحالي راکړي پریشاني ختمه کړي څومره دعاګانې دي څومره موږ ته ضرورتونه دي نو دعا غوښتل لازمي دي دعا غوښتل د عبادت نه پس لازمي دي چې انسان څوک ځان دپاره دعا وغواړي او دغه رنګې دي چې موږ ته الله تعالی هغه خبرې ښیي بله خبره الله تعالی وایي دا خلک وذروا الذین یلحدون هغه خلک پرېږده چې هغوی کږوالی لټوي د الله تعالی په نومونو کې د مکې مشرکینو به څه وې هغوی د خپلو بوتانو خپل نومونه ایښو لات او منات عزا نو هغوی به په دې کې وي یا لات یا منات یا عزا انو د الله تعالی نه سوا د بوتانو نومونه وو الله تعالی وایي دا خلک پرېږده دوی سره نو خبرې مه کوه دوی له به د خپلو اعمالو بدله سزا به دوی ته میلاویږي مخکې آیات کې الله تعالی وایي د جهنم دپاره مې ډېر خلک پیدا کړي دي په انسانانو او پیریانو کې اوس وایي وممن خلقنا او هغه چې پیدا کړي دي موږ امة یهدون بالحق نو ډېر خلک پکې ګوره جهنمیان دي خو ډېر پکې داسې دي چې هغوی یوه ډله داسې ده چې د هغوی د حق لاره هم ښیي خلک سمې لارې ته هم رابلي او وبه یعدلون او په دې باندې د انصاف فیصلې هم کوي پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی وایي د دې آیت نه ستاسو مراد یې اخري امت مراد دی چې دی په خپله هم په لسمه لاره چلیږي او کوشش یې دا وي چې نورو خلکو پسې ګرځي او هغوی هم سمې لارې ته رابلي ولله الاسماء الحسنى او د الله تعالی دپاره نومونه ښایسته دي فادعوا بها ربلئ په دغه نومونو سره دی الله تعالی له وذروا الذین پرېږدئ الذین هغه خلک یلحدون چې کږوالی لټوي فی اسمائه په نومونو د الله تعالی کې سیجزون زر د چې بدله به ورکړی شي ما کانو یعملون چې دوی عمل کوي وممن خلقنا او د هغه چا نه چې پیدا کړي دي موږ امة یوه ډله ده یهدون بالحق چې لاره ښیي د حق وبه یعدلون او په دې باندې د انصاف فیصلې کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله تزمن نرازش يا الله دا ناس ته قبولك او ريدل ويل قبولك دا عمل توفيق را نصیب کی څومره بیماران دي الله شفای کامله نصیب کی کورونو کې دي هسپتالونو کې څومره قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کی د چا روزګار نشته الله د حلال روزګار ورکړي د چا شته برکت نصیب کی یا الله د دې قرآن په خاطر د خیر او د رحمت باران وکړي یا الله د خیر او د رحمت باران وکړي یا الله دا موسم صفا کړي دا موسم صفا کړي بیماری ختمې کړي یا الله پریشانۍ ختمې کړي یا الله هر کور کې خیر او برکت راوړي دشمنۍ ختمې کړي پریشانۍ ختمې کړي یا الله زموږ په منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي اتفاق او اتحاد نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه